السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ملګری ته پوس کړیا څه د کسون څه تویزونه غوړي ته وچی چوک څه دی پاره چوک څه دی پاره آیا د تویزونه غوړي ته چول شي کنه شي چولا او که چول شي په څه طریقې چول شي. نو تویز غوړي ته اچول دي پاره درې شرطونه دي. درې شرطونه موجود وي به جایز ده. اول دغه کوم تویز کی څه شای لیکل شوی څنګه آیتونه قرآنی آیتونه وي اسماء الحسنا یا حدیثونه د څه الفاظ ثابت وي د څه الفاظ ولې کې بالکل هغه استعمال جایز ده. یا عربین علاوه د څه زبون کې څه دی هغه زبون معنی معلوم وي پاتې لګي چې د زبون د الفاظ لیکل شي د الفاظ معنا دغه ده بیا هم ټیک ده. او بل دا څه د عقیده نوي څه د تعویذ مؤثر بالذات یعنی لکه څنګه الاپوک انسان خو کوي د سړي د یقین نوي د تعویذ سره به کوي. تعویذ اچول دا یو سبب ده او دې یقین دی چې ان شاء الله الله به کوي. او که به یو سړی وي چې را د مو سره د تعویذ سره ده سو دا تعویذ څو پیر سره وي مو باندې هیڅ کیڅ نه کوي. نه د څه طریقې سره یقینا څه به خدي د سوایت مؤثر بالذات هغه تعویذ وګڼلو یعنی په تعویذ به یقین نه وي یقین به په الله وي او تعویذ به یو سبب وي بیا هم د تعویذ استعمال جایز ده کول شي.